السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم اسلم اڅکزی. لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده چې پرون په چمن کې کومه ناوړه پیښه رامنځته شوله چې له کبله 7 تنه بېګناه ښاریان شهیدان او د 25 نه زیات زخمیان شول، چې په هغه کې د ډېرو حالات چې دی هغه ډېر نازک دی، چې هغه یې کوټ ته انتقال کړي دي، په کوټه کې په هسپتالو کې پراته دي. لیکن د بده مرغه د دې پیښې اصل حقایق تر اوسه پورې د ولس د قوم په مخ نه دي راوړل شوي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوله، د چا د لاسه رامنځته شوله او ولې رامنځته شوله او برته فیصله څنګه وسو، چا وکړه، په څه شی وکړه، د دې ذمهواره څوک دي. خو دا به حقیقت سره وایو چې په دې باندې ټولو خاموشه دي او حقیقت یو نه ښکاره کوي. دا دې موږ غندنه کوو، په کلکه غندنه کوو چې دا پیښه شوې ده. دا یو ډېره ناوړه پیښه ده. ته ورسه نن وګوره چې هغه د چا د کوره جنازې وتلې دي، چې په هغو باندې نن څه تېرېږي، چې په هغو نن څه تېرېږي. پخوا به یو کیسه سوې نه وه، دلته به خلکو مظاهرې کولې، هړتالونه به یې کول، جلسې به یې کولې، او نن ټولو خولو ته کلفان اچولي دي، خاموشه ناست دي. ما سوایه د یو دوو کسانو، د یو دوو جماعتو چې هغو د دې پیښې غندنه کړې ده، لیکن نور نه ده کړې. سوال زه به حیثیت د یو میډیا کارکون، یو سماجي خدمتګار هم یم زه خپله، لیکن د میډیا په حیثیت به زه دا سوال پورته کړم چې دا پیښه په شروع وسوې ده، ټک ټوک، او دروازه د 20 منټو دپاره بنده سوه، بیرته خلاصه سوله. بیا دا پیښه په شروع به وسوله، چمن ښاریانو څه ګناه کړې ده چې ګرده راله ګولۍ رالی دلته په ګودامو کې، چې زموږ د چمن د بارډر د کاروبار مین مرکز دی، دلته لغړیان، تجاران، ټرانسپورټران ټوله دغه دي، چې د ټوله چمن د جنوبي پښتونخوا د کوټې د دې کاروبار چې دی اوسه کېږي، د دا اجزه کېږي، او ګولۍ رالی دلته وموښتلې. په ګولۍ کې د اوان ګولۍ هم پکښې دي، د توپ ګولۍ هم پکښې دي، لیکن تر دې وخته پورې 24 ساعته زیات تېر سوي دي، تر اوسه پورې یعنې هېچا د حقیقت نه دی ښکاره کړی چې حقیقت څه دی او په څه شي وشو او ذمهواري یې چا واخیستله. او دارنګه به آینده که څه کېږي څه زموږ د چمن د خلکو سره، زموږ د کاروباریانو سره، د دې وطن د دې خلکو که څه ګناه څه ده چې لکه یتیم هر څوک یې په سر ټکوي، کله د هغه خوا والا په سر ټکوي، کله د دې خوا والا په سر ټکوي، او کله ناکله بیا دا رقم نامعلوم په ګولۍ کې دا خلک شهیدان کېږي. غوښې ټوکرې ټوکرې په روډو پرتې وي. ته یې پرون لیدلې ویډیو ښکاره سولې چې د کیلې سره او دې خواته مړي زخمیان په روډو پراته دي، بې ګناه پراته دي. دا نه دی معلوم چې دا چا وکړو. دا رقم خو نه یو څوک بایسي، خو د یو حیوان پوښتنه لا کېږي چې باید دا زما حیوان څنګه ورک سو، چا ووایي په پښه باندې، چا مو په ډبره وویشتي. لیکن زموږ د چمن د ښاریانو بس خاص ولې نه کېږي، ولې څوک نه کوي؟ وجوهات خو باید ښکاره سي. زه به حیثیت یو رپورټر دا ستاسې څخه خواست کوم، د چمن د ولس څخه خواست کوم، هر هغه تعلیم یافته څخه خواست کوم، د هر هغه خولور ژبور څخه خواست کوم چې دا غږ پورته کړي. دا سوال زموږ بنیادي حق دی چې موږ د هر حکمرانه څه وکړو، د هر خان ملکه څه وکړو، د هر مشر څه وکړو، چې دا رقم ولې زموږ سره کېږي. موږ دا ګناه کړې ده چې موږ بارډر خدای را کړی دی او موږ 2 روپۍ ګټو، زموږ خلک یې ګټي، او کله هغه وایي کله دا په سر ټکوي. دا سوالونه پیدا سوي دي، دا سوالونه د خلکو په ذهنو کې دي، خلک غږ نه کوي، باید چې موږ غږ وکړو، غږ پورته کړو، د دې حقیقت یې ښکاره سي. چې حقیقت نه یې ښکاره سوي، موږ به دا رقم مرو، دا رقم به مرو. لکه برایي چې زموږ د چمنه 100 جنازې ووتلې، د هغو کورونه خراب سو، بچیان یې یتیمان سو، کونډې سولې، ناویان یې کونډې سولې، میندې بورې سولې. لیکن دا رقم باید چې موږ نه وکړو. موږ خواست کوو د ټولو ښاریانو څه کوو، د ټولو ولس څه کوو، د سیاسي او مذهب پرستو قوم پرست جماعتو د مشرانو څه کوو چې زموږ د چمن د 7 تنو د شهیدانو، د 25 تنو د زخمیانو بازخواستې وسي او حقایق دې په منظر عام باندې راوړل سي چې حقایق یې څه دي. که چیرې حقایق نه راوړل سي او موږ دا رقم خولو ته کلفان واچو، لکه دا 24 غنټې زیات تېرې سوي دي، هېچا هم غږ نه دی کړی. که دا رقم نه سي، دا به بیا راځي، بیا به راځي، بیا به راځي، قسم درکړه ولاړ سو. هغه خلک چې تللي دي چې چا به زموږ مظاهرې نه خوښولې، زموږ هړتالونه به نه خوښول، هغه هم نښانه د دې شي جوړ سوي دي. لیکن دا وایم تا ته، سبا به ته هم جوړېږي، بل به هم جوړېږي، بل به هم جوړېږي. موږ یو شی خلاصوو، دا یو بلا ده. دا بلا راغلې ده، زموږ په وطن راننوتلې ده. دا بلا موږ یو خدای خلاصوي چې دا خپله خوله خلاصوي، دا خپل غیرت مې خلاصوي، د څو پورې موږ د الله توکل نه اخیستي او په خوله خپله خوله مې پورته کړې نه وي، غږ مې بدرګه کړی نه وي،
د راغه ساده پر به موږ دا رقم مړي پورته کوو، دا رقم به د زخمیانو سره په توره شپه په امبولانسو کې د کوټې پر ځغلو ورازغلو دواوې د وینې بندوبست به ورکوو، په ګډو ګډو خرچې به ورکوو، لیکن د خدای دپاره د خدای په خاطر دا زما یو سوال دی، یو غږ دی، یو چې دا پورته کړي، دا غږ پورته کړي، د حقیقت ښکاره شي. حقیقت ډېر سوالونه دي دلته، جنګ څنګه وسو، ولې وسو، چا وکړي، ګولۍ چا راوتوغندولې په چمن ښار په ولس باندې، او خاص دا یو ځای ولې پوک سولو او دروازه ولې د 20 منټو دپاره بنده سوه، خوا په شپو بندوله. دا ډېر سوالونه راپورته سوي دي، ډېر سوالونه دي، که موږ سوچ ورلا کړو دې ته بیخي ډېر سوالونه دي. دغه ویډیو چې دی ګورئ ورور، دا به خامخا زیات څه زیات سره شریکوئ او پر دې به ګایږئ، د خپلو مشرانو سره به دا ذکر کوئ چې آی راسې موږ د دې بحث وکړو، دې پوښتنه وکړو، دې خلکو ته ووټ درکړی دی، دې خلکو په وار وار نور خلک راوستلي دي، اوس یې راوستلي دي، دې خلکو ګناه چی شته؟ روزګار د حکومت ذمهداري د روزګار نه راکوي، لیکن دا رقم یې وژني، دا رقم یې ټکټ ورکوي. خپله خوله هم کلا ده بلا ده، نو خپله خوله باید چې پورته کلا ځین جوړه کړو، بلا نه کړو ځین جوړه. بلا دا ده که موږ خپله ته کلپ واچو، بلا را روانه ده. بیا نو خوشحاله آباد لره. ویډیو زیاته مخ سره شیر کړئ، غږ به درکړئ. السلام علیکم.